أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله رب العزت فضل و احسانو چې په دې ځای کې په دې محله کې او په دې جومات کې قرآن کریم خو په قلاره باندې وویلی شو، اگر چې موږ هم بیا څه ورځې تعدي وکړه. زما ځان له یو سوچ او فکر و، اوس په دې روژه کې وروستو راغی چې دې ټول کلي کې یو داسې سوچ او فکر وشي، جرګه او مصلات وشي، هر جماعت کې هر مولوی صاحب، هر امام، هر قاری صاحب هغه یو منتخب حصہ هغې کې لولي. که په دې جماعت کې څوک تراویح کوي نو هغه به هم حق حصه به لولي. که دې ځنه سړی لاړ شي بل جماعت ته نو هم د هغه ورپسې چې کومه حصه ده هلته کې لوستی کېږي، دلته به هم هغوی، هلته کې به هم هغوی. په هر جماعت کې یو شان حصه به ویلی کېږي. لکه اول کې یا خو تقسیم داسې وشي چې پاوباندې پاره ویلی کېږي چې آخر ته که دا میاشت کمیږي نو بیا وروستو یو سپاره ویلی کېږي. نو اول کې دا پاو سره یو سپاره ته وباسي او بیا د هغې نه وروستو اوس په دغه ترتیب باندې روان شي چې په یو کم دېرشمه باندې د ټولو خلکو ختم کېږي. تراویح به هم لنډې شي او ختم به پکې هم کولی کېږي. یو سړی به بیا دا نه وایي چې زه خو ځانه تړلی شی یم دلته کې، موږ یې ځان له د پوزې نه تړلي یو که څه وایي، څه وایي خلک، موږ یې تړلي یو چېرته تللی نه شو. نو چې کله په دې کلي کې ټول ماحول یو شان شي نو خبره به اسانه شي، صفا به شي. نو که څوک دلته کې په قلاره باندې قرآن کریم اورېدل غواړي نو هغه به په هغه ځای کې کوي، او څوک چې په داسې ځای کې کول غواړي چې هلته کې یعلمون تعلمون باندې پوهېږي جو هغه به هلته کې کوي. نو څوک به په یوه ګنټه کې کوي او څوک به په پاوکم ګنټه کې کوي او څوک به په نیمه ګنټه کې کوي، لیکن ویلی کېږي به ټول یو ترتیب سره. او د لنډو تراوو دا کم چې بعضې خلک په صورتونو باندې وایي او یا د قرآن کریم دوه درې آیاتونه وایي او بس یو غرب یې جوړ کړی چې هغې ته اصل کې تراویح وایي. هغه یي چې هغه په یو تر باندې وکړی شي، تر راویلی ده، په تر باندې چې وکړی شي نو هغې ته تراویح وایي. مخکې یو ابتدایي دور کې زما رور چې کله راغی نو هغه چې کله تراویح وکړې نو خلکو ورته وی دا خو زموږ دپاره دا خو د تراویح نه راپسې مونځ جوړ کړو، د تراویح نه مونځ جوړ کړو. نو دا څه شی تراویح بل څه شی نه دی، دا مونځ دی. خو زموږ خلکو هغې له هغه شکل بدل کړلی. بعضې ځایونو کې داسې طریقې باندې تراویح کولی کېږي چې بلکل هغه لنډې چې د اوږدو تراویح خبره نه کوم. اوږدو تراویح کې خو بعضې پخوا چې کله تراویح به خلکو کولې نو هغې کې په یعلمون تعلمون باندې هم به څوک نه پوهېدو. خو ناڅاپه چې ته یو ځای کې به راغی حق به راغی جو مولاهم الحق چې حق به ووایي جو هلته کې هغه خلکو ته پته ولګي دا دغه ځای ته ورسېدو. یو ځای کې مولوي صاحب دا قاري صاحب دغه کو بیا لکه سبا به ختمي، یو بوډا پکې و
هغه پکې وي هغه باندې چې پکې راتو بان به پکې وي هغه شی پکې خورا نه غي نو انت کې هغه هم دسي په دې طریقې باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان ویل چې پته نه ده لګیدل هغه بوډا سړي ته پته نه لګی چې دا فبأي آلاء ربكما تكذبان دی نو بعض خلک په قلار باندې وایي او بعض خلک جو خامخا خې منډي وهي نو کله چې د قران کریم حق ادا کوي سره د تراویح حق ادا کوي نو هغه په کار دي په قلار باندې تراویح کول کیږي دا خبره زه بل ځکه می تر اوسه پورې نه ده کړې دا دلته کې مې زکه وکړه چې الحمدلله زمونږ تراویح په قلار باندې وشوي بل ځکه کله خبره کومه جو خلک وایي چې موږ ته وی کسو او زمون په تراویح باندې رد وکړو نو ما خو هلته کې تراویح وکړم نه او زه د دې خلاف ما بیګا یو ځای کې چوما ناصری ته ویل نو که غاربي بنه راکاږي خو چې څنګه ټول قران دې څومره وخت کې ویل مخکې دا سکم قران چې تا کوم اوه مخکې چې څنګه ویل شي د اق شانتي به وي د دې په اخر کې بیا راکاږي بیا هغه په سودې شل سورتونه یو سورتونه پاتې کړي او هغه باندې دومره ټیم واخلي چې هغه د وګدو تراونه په ذات ټیم واخلي بیا راکاږي ولی ختم دی کنه نو ختم لا دومره حیثیت ورکړل نو ختم خود هغه چا د پاره دی چې هغه خامخا قران کریم په قلار باندې ویلي بل دا چې قران کریم اوریدلې چې اوس اوریدلې نه وس مانځه کې یو سړی راغی او هغه په دویم رکعت کې شریک شو مثال په تور باندې دویم رکعت کې سلو رکعت مونږ ده په دویم کې شریک شو په دریم کې شریک شو په سلورم کې شریک شو نو چې اوس کله امام سلام ګرځي دی وسکي دی وسلم ګرځي کنه ولې ختم دی کنه نو ختم خو دی خو داغه نه دی کنه ختم داغه نه دی ختم دی نور دی چې څوک چاول کې شریک شوی دی په اولنی رکعت کې څوک شریک شوی دی ختم داغه دی موږ داغه خلاص شو دا بل سړي هم نه خلاص شي نو دغه سي ختمونه دي خلق ختمونه لا یو قسم ترجیح ورکي او توجه ول ورکي او هغه طرف ته منډي وهي د دې ختم دی نو که ختم دی خو دا هغه چا د پاره دی چې څوک په اول کې شریک شوی نو اول ناصر روان دی په اخره پورې ورسید نو پکار دای چې موږ د تراویح په خو طریقې باندې کو بیا زمونږ دیږي کې خدا قصه نشته او نور زینو کې بعض قاریان داسې کوي نو یا به سورته قمر را واخلي یا به یو سورته را واخلي یا بل سورته را واخلي او سو دو آیات درې آیات به وي الله اکبر زمونږ علماء لیکلي چې په دغه طریقې باندې مزمک وي بیا ولې د صورت ځان له جدا مستقل یو حیثیت ده او د دې آیاتونو هغه حیثیت داغي په لحاظ سره کم ده نو دی وجنا تاسو د اخرنی چې وسړی په شلو سورتونو باندې نشي کولای نو د لس سورتونو دی ډبل وای دو پیری دی وای نو د علم تر کیف نه دی شروع کی او اخره پورې دی وای او یا بیا دی شروع کی جو اخره پورې دی وای دغه شانتی بشي او کوسو کې ډبل وای اولنی رکعت کې علم تر کیف او بیا لیلاف قریشین جو پسې تو رکعاتو کې بیا دغه نو په دغه طریقې باندې کې شی کو هر څه خو دغه لس سورتونه دا دو پیری ویل شي نو د تراویح شل رکعاته به دا پوره شي نو په دغه باندې موږ کو یا تراویح کو یا په قلار باندې کوي زمونږ خلک خو آسان خوراک ده پارسی کې آسان خوراک خوړی چې ده کنه هغه غواړي په ټیمونو کې هم غواړي وی الته کې یو په ټیم باندې دلته کې زمونږ د تقریبا 9 منټه لپاسه وسنن سبا ټیم کیږي 8 منټه لپاسه 9 منټه لپاسه باندې ټیم کیږي دې څنګه 12 منټه نو 12 منټه د چې الته کې بانګ ویل کیږي دوی نه وزاب دغه کا یو خبره د ځانه جوړه کړل وای دا حدیث ده وای څوک چې د چا سره ګلاس پلاس کی لوخه پلاس کی دی د لګیا ده نو ابانګ ویل شو بانګ ویل کیږي شروع شو نو د ګلاس کې دینا بلکې خپل صورت ته پوره کی نو دا دغه د پاره نه ده اول خو په دې کې خبره وایي پکې
دویمه خبر دا چې دینه دا مطلب نه دی چې د دغه سحر مازه مبارک بانک مبارک دی سحر بانک مبارک نه دی دا د نورو دغه ګڼ توجیهات علماو کړلی بهرحال خبره دا ده چې کله ټیم اوشو بانک پورې خبره نه ده ټیم اوشو نو روجه بندول پکار دي دلته کې چې اوس کله دا دوه نقشې شوې دلته کې اوس فرق پکې لږ کم دی لیکن بعضې وخت کې چې دا فرق پکې لږ زیات شي و یا آداب په دې باندې عمل کوي نو کوم مونځ دی که روجه ده په صحیح ټیم باندې پکار ده اوس چې هلته کې امام صاحب وایي دا مونځ نه دی شوی ما خو د امام صاحب په مذهب یو هغه وایي ټیم نه دی شوی لا او دی وایي نه زه خو کوم کوی نو امام صاحب وایي نه مونځ نه کېږي ته بې ټیمه مونځ کوې د ټیم نه مخکې مونځ کوې ماسخوتن په ټیم کې اوس په دې ورځو کې هم مسله ده چې د پابندي نه لوکړې مخکې ټیم کېږي نو پابندي باندې که څوک مونځ کوي بیا هم کېږي لیکن بعضې خلک پکې دی تراویح کول غواړي او دغه دی او هغه دی دا دی په 8 بجې ودرېږي نو چې په 8 بجې ودرېږي 8 بجې باندې خو ټیم لا نه شوی او دی ودرېږي نو مونځ هغه بې ټیمه وکړي نو چې مونځ فرض بې ټیمه وشو تراویح نه کېږي خواته دا به تراویح نه دا به هسې نفلي بهرحال کوم چې د بیا دی ویتر کوي نو ویتر نه کېږي ولې چې فرض نه شوي ویتر نه کېږي بیا دا به بیا کوي دا فرض به هم بیا کوي ویتر به هم بیا کوي بې وخت دي کړلي هغه نور خو تراویح دي چې هغه سړي ونه کړي چې بیا سړی به څه ووایي ورته ګناهګار به شي لږ ډېر خو د فرضو هغه ګناه هغه د دغه په نسبت باندې خو ډېر دی نو خبر مې کول آسان خوراک دی نو په دغه ځای کې م آسان خوري ګوري بیا چېرته بعضې خلک یي هغو خبرو وکړي تراویح نشته وایي داسې نه زه ته بل یو سړی ښیم هغه تراویح نه هغوی دا میاشت نشته سره د رمضان میاشت هغوی د سره روشتی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې د رمضان میاشت د سره اړونه څه به ته اوس دې سړي ته به سړی څه وایي هغه دی ګمراه دی یو شی دی خو خلک یې اوري خلک ورته څه پالور ورته وایي هغه شیونه دي ډېر شی خلک دغه دي هغه شی اوري او د هغه پالو کوي نو چې کله یو سړی په هغه پسې روان دی نو دی د قرآن هم ناخبره دی د رمضان میاشت نوم په قرآن کې دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او دی د پیغمبر په دور کې د رمضان میاشت د سره ونه وایي دا د عمر رضی الله تعالی په دور کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 2 کاله بعد شروع شوي ده هغه کلندر جوړ کو یو دغه مرتب کو په هغې کې د رمضان میاشت لیکله شته خلک ډېر شی دي په دنیا کې ډېر شي خلک دي تاسو به یې اورېدلي یا نه وبه وایم ځکه چې دغه نه زه د چا په دغه باندې په غلطو څیزونو باندې کمنټ او لایک او پلان کې ډینګې دا شونه نه کومه خپله خبره کوم یوه ښځه ده هغې دعوه کړله د پیغمبرۍ شته که نه پته اوس په دې نږدې ورځو کې د پیغمبرۍ دعوې کړله نو څه به ورته وسوې نو اوس د هغې به هم ډېر شي امتیان جوړېږي او بیا ښځه ده نو ښځې پسې خو به ډېر شی رواني ده خیره او نو دا خو یي نو مسله داسې ده چې اسان خوري هغه چې سړی ګوري چې سړی وایي 20 رکعته تراویح نه دي کمې دي جو موږ په هغو پسې ځغلو او چې یو سړی دا وایي چې بالکل نشتي نه خو بیا ډېره ښه ده چې بالکل نشته که نه تراویح د سره اړوشتی نه نه خو بیا ډېره ښه ده نو چې دا بعضې خبرې داسې کله کټ کوټ کېږي دا یو څو ځایونو کې مې دا خبرې وکړې د بعضې موږ مسلمانان دا نور خلک چې دي کوم چې د یهودو لابې ده هغې موږ مسلمانان په منځ کې وروستل غواړي موږ مصروفه کول غواړي نو هغه داسې یو څو خبرې منځ ته راوباسي چې هغې د وجې نه بیا جو موږ په هغې پسې لګیا یو یو سړي یو خبره وکړه زموږ تبلیغیان وایي کوم خبره چې ورکې چلو کو سره کوم خبره چې ورکې چلو کا هېره کا تذکره مه کوه نو چې کله دغه خبر راغله نو د دې باندې له پاسه ګټه کېده تذکره مه کوه په خپله یې مه وایه دغه خبرې په خولې باندې ویل د سره روخي نه دي چې نه دي ښه څه ورځې وروسته چې ګورې خبره به خلاصوي هېڅ به نه نو زمونږ هم دا بعضې چې څوک دغه څه ته وایي فیسبوک دی او څه شی دی دغه نیټ چې استعمالوي
هغه ته دا وایم چې یو خبر راغله غلطه راغله یو څه غلطه خبر وکړه او دې ته سپیا دوه خپل سره بڑا صوباسي کنه خیو کو بده وکړو ها سپې وته وې او دې لیونه دې درو وې ارسه چوبې ویلی کلوتا د ځان لا سودی زر دی 2000 دی 3000 د پرنٹ دی وچل کی دا پرادی خبره هغه غلط خبره هغه د دومره خلکو ته شیر کړه زدغه باندې ما دا سپی خبره نه کوم سپی وې بدی وې انسان ته ولې سپی وې کافر دې مو ته موایا لیکن دې چې کوم خبره وکړه نو د بل سړی د هغه يهودو طرفنا د کافرو د طرفنا د نورو طرفنا دیس ده تشهیر کون کې دی هغه خبره راوېستا او مخوري سو خوري موتا د قران کریم د به حرمتي خبر رااله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کارټونو خبر راغله ناغه چا خور کړلی موږ مسلمانان خورو کافر نه خوري موږ یو خبر راغله هغه راوېستا دغه موږ ته مسلمان تر گزار کړه موږ یې لګیایو نو د چا چې څومره پالور دی د څومره هغه پرنٹ دی هغه کې لګیایي خورایي د یو 15000 دی هغه ته شیر کړه هغه ته چې یو ټکی پیو کو بس هغه ته شیر شو د کافرو هغه خبره موږ خورو نو پکار دادی چې دغه شیزونو نه دغه بیزایا کمنټونو نه د بیزایا سوتوي لایک کولونه او شیر کولونه دغه شیزونو نه موږ خلار شو غلط شیزونه هغه د نه شیر کوو نه د پاغي کمنټ هم نه کوو زم سو د زمان په دغه کې آی ډی شته په فیسبوک کې لیکن کال بشوي کې دې شي چې زما په کې څه شی مان نه شیر کړل ونه مې بګی کړل ولې اټول شیدونه ټول زما خو نه زما په ذهني مطابق زما په ذهن باندې جوړ نه دي چې هغه شیر کوم نو خبر دا کوم چې دغه خلکو الکار دی مونږ نه جوړیږو زمونږ مليانو کې ډېر خبرې داسې دي ابرز مې دغه خبره کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو سړي ته پوښتنه وی شر څه شه ده مشر پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپه شو شر ته پوښ کې خیر ته پوښوګه ته شر ته پوښ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا دواړه وی خیر و تم وی شر و تم وی خیر کم یو ده شر کم یو ده خیر والا سوق دی شر والا سوق دی نو وی فرمایل الا ان خیر الخير خيار العلماء والا ان شر الشر شرار العلماء فخو کې خو علما دي چې کوم علما خدي حق پرستی هغه خدي او چې کوم شر دي په شریانو کې د ټولو نه شر ډېر ناکاره هغه څوک دي بد مليان دي قران کریم کې هم راځي لیسو سوا هغه مليان چې دي نو هغه ټول هم یو شان نه دي يهود هغه هم د انګريزانو نصرانيانو هغه هم ټول یو شان نه دي خلک پکې مشته مليانو کې هم د غسیدي نو سیو مولا بوي چې تراوی نشته بل بوي چې ناشته خو اترکات دي او بل بوي چې نه سو دی وکړي دوه دی وکړي که سلور دی وکړي او که شپږ دی وکړي که دولس دی وکړي که لس دی وکړي نه سو به یو سوي سو به بل سوي زمونږ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو روایت راځي هغه وایي چې چا پسې تلل پکار دي تو سوې مال یو دغه پکار دي چې په هغه پسې لاړ شم او هغه پالو کما دغه زندگی ز پالو کم هغه پسې روان شم نو څوک چا پسې بتل پکاري ژوندې م ګورا مړ پسې لاړ شه هغه وایي من کان منکم مستنن فلیستن بحدیث من قد مات څوک چې د چا پسې تلل غواړي نو هغه چا پسې دی لاړ شي چې هغه مخکې هغه وفات شوی دی په دین باندې هغه مړل په دین باندې وفات شوی دی یقیني کلک او مؤمن سره هغه پسې دی لاړ شي ولی فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه زګ په ژوندۍ باندې د فتنه او د گمراهۍ او د واوړېدو اس باور او اعتماد پې نشته چې اعتماد پې نشته یو سړی دی مخکې یو دور کې یو سړی موسی علیه السلام په دور کې تورات عالم و
بلعم وتوي بلعم ابن باعورا بعضی خلکو ته بنوم یادي نو ډېر غټ عالم لیکن قرآن کریم کې الله وی فاخلد الى الارض زمکه تمایل شو دنیا تمایل شو نو بیا فمثله كمثل الكلب بیا مثال دې شو لکه د سپي ان تترکو یلحس او ان تحمله عليه یلحس او تترکو یلحس کته په زور کې نو هم جب به راوستلی غابیبا او کته ته قلاره کینه بیا به جب راوستلی غابیبا دغه بیس ساء مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله دا مثال د هغه خلکو چې د الله د آیاتونو تکذیب کوي نو هغه سره لا بل تبانی نو پیغمبر داسی چې هغه غلطه خبره نشي کوله غلطه خبره ګناه کار داغه نه کیږي نه وړو کې کیږي نه غټ کیږي صحابه دي صحابه محفوظ دي هغه نه ګناه کیږي لیکن فوری توبه کوي واپس کیږي توبه وباسي الله یې قبلای او موږ عام خلق اخو د ګناهونو ګوډیو موږ د ګناهونو ګوډي په مخ باندې روز او شپه موږ ګناهونه دي الله دې معافي کوي الله نه توبه وباسو الله تا او استغفار بوایو استغفار بکو او الله به معاف کوي یو ابلیس یو خبره یو روایت کې راځي وی ابلیس وی چې مخکې دور کې اهلكتهم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار ما دا خلق مهنت به وکو په داخلك به په ګناه راوړل فاهلكوني بالاستغفار نو چې په ګناه مې راوړل ما به اهلكتهم بال نو ما په دې هلاک په ګناهونو نو دې ما سره بل چلو کو فاهلكوني بالاستغفار نو چې دې په ګناو کو ورپسې به توبه وستا نو هغه ګناه بول الله معاف کو چې ګناه بل الله معاف کو زبزان سر باندې خاوریا چولې زه په دغه تبا کړم وی فلما رايت ذلك اهلكتهم بالاهواء ما چې کلا دا اولیدو نو دیمی په بدعات باندې په رسومات باندې په دې شیدونو راوړول چې اوس هغه لګیا دي کارونه کوي ولا یستغفرون استغفار نه وي بخنه نه طلب کوي ولې یو سړی یو کار ته د نیکی کار وي د ثواب کار وته وي به دې توبه نه وباسي خلک توبه چې وباسي و د ګناه نه وباسي نیکی د کار سره نه وباسي نو یو سړی دې یو کار ځان ته خيسته کړل خلکو ورته یو کار خيسته کړل لګیا دې هغه کار کوي چې هغه کوي نو توبه خو نه وباسي فخرم کوي ما خو دومره کارونه وکړو مخکې دور کې دا کېده به اوس دا اخیرنۍ جمعه چې ده نو په دې باندې به خلکو زموږ د بعضې چې کوم مشران دي کېدای شي دوی ته پکې خبرې یاد دي و دې زموږ په دې علاقه کې لږ مخکې ختم شي دا خبرې د نورو علاقو کې دې کې اوس هم شته د اخیرنۍ جمعه باندې به خلک راجمع شو قضا عمري به یې کوله که چا به ورته مولوي صاحب دا کوم ځای کې قضا عمري وی ولې حدیث کې راغلي باب قضاء العمرة باب دې په بیان د قضا عمره کې نو ساده سره صاحب قضا حدیث کې راغلي بیا به کولو الته کې هغه شی بل شانو دوکه ور کوي باب قضاء العمرة د عمره قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم تله حدیبیه په مقابله هغه حدیبیه کې الته کې اشاره شو نو حج عمره لانړو واپس راغی غزینا چې واپس راغی نو آینده کال بیا لاړو نو هغه ته بیا محدثینو باب قائم کړل باب قضاء العمره د عمره چې کله عمره قضا شي نو هغه بسنګ کوي بیا هغه خبره کړل او دی وی باب د بیان د قضا عمره کې خبره بل شان دی وس دغه قضا عمره به کوله نو لس بجې باندې براغلو جمعه ته نو بانګ به وی اول بانګ به وی ناګي الصلاه خير من النوم اول نه بانګ دی کنه الصلاه خير من النوم به وی بګی دا به بیا بودري دو نو سحر مون به وکړو 2 رکعاته جو بیا به بانګ وی ماسپخین بانګ به وی جو بیا په پاسه سره رکعاته به وکړو جو بیا به بانګ وی جو مازیګر مون به وکړو نو بیا به بانګ وی نو ماخام مون به وکړو بیا به بانګ وی نو بیا به ماستن مون وکړو دا په دغه لس بجې ماسپخین
زه د غرمې په 10 بجې باندې ساخ په 10 بجې باندې دا منځونه به ټول وکړو. بعضې خلک به داسې چې یو بانک به ووې نور به یې نه وي بنا دا پوره دی نو یو بانک به ووې او په جمع باندې بیا شروع شو. اول به سحر وکړو، بیا ماسپښین، بیا مازدیګر، بیا ماښام، بیا ماخوستن، دا 5 منځونه به وکړو او بس دعا به وکړه او دغه به وکړو. ځای یو تن راغلی و، هغه چې وکتل دا څه کوي دا خلک؟ وی دا قضا عمري کوي که نه؟ قضا عمري څه شی؟ هغه په دې باندې خو د 500 کالو د 60 کالو قضا منځونه راګرځي. هغه ښه چې دا راګرځي، ما خو عمر 40 کاله دی، 10 کاله ما چې وکم که نه اوسه دا چې وکم زما 10 کاله په الله باندې ورواوړي او بیا بره کوم که نه. نو دا بیلمازۍ طرف ته دا خلک دعوت ورکوي، هلکه قضا عمري کوه، مونځ مه کوه، ثابت کال بیلمازه مخنت ګرځه او دغه قضا عمري کوه، بس د ثابت کال دغه به راګرځي خبره ورانه کی. دا شی د ځانه جوړ کړی شی نو هغه خلک لګیا دي، هغه کار یې کو، چا ته د هغې نه توبه نه ویسته. خبره بله دا بعضې په دې کمنټونو کې او په دې په دې فیسبوکونو کې دا شی راځي، چا چې په آخرنۍ جمعه باندې پیغمبر ویلي دروغ وایي. پیغمبر ویلي که چا دا دومره منځونه یو منځ یې وکړو، د ثابتې ورځې دا منځونه یې وکړو په دغې آخرنۍ جمعه باندې، نو د 80 کالو د سب پته نشته څومره کالو ګناهونه به ورته معاف شي او دومره ثواب ورته میلاو شي او دا به وشي او شي. موږ خلک لګیا وو څه شیر کوه، موږ لګیا وو په هغې باندې کمنټس کوه، شی دروغ شی دی، غلط دی، خورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو سړي د دروغجنوالي دپاره دا پوره ده چې هغه هره اورېدلې شوې خبره خلکو ته رسوي، اورېدلې شوې خبره کوي. هغه تحقیق وکړه که نه، دا خبره دې سیده که نه ده. بیا دینی مسلې او بیا پیغمبر ته نسبت کوي، چې پیغمبر ته نسبت کوي. یو سړی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ویلي او خبره غلطه کوي. حدیث کې راځي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما باندې په قصد دروغ ووایي ځان له دې په جهنم کې ځای جوړ کړي. ښه خبره اخلاص اسانه خبره کړله، اخوا دې خو نو پکې نشته، ست دو ټوک خبره کړله. څوک چې په ما باندې دروغ وایي ځان له جهنم کې ځای تیار کړي. نو خبره ده چې بعضې دا دروغ، بعضې غلطې خبرې، بعضې مسله سړي ته نه ده معلومه، نو مسله خورول هم نه دي پکار او مسله ویل هم نه دي پکار. یو سړی به مولوي صاحب ته به کښېني، مولوي صاحب دا خبره څنګه ده دا مسله؟ دا بل دی ولې تا ته پته نشته دا داسې داسې ده. هغه ما خو څنګه تپوس نه کړی، ما د مولوي صاحب نه تپوس کړلی او ته به لګیا کېږي. نو سړي ته خبره یا معلومه ده یا نه ده معلومه، که معلومه هم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې یو ډېر عجیبه خلک وو، هغه شان دی بس کله پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تپوس وکړو دا خبره څنګه ده. مثال په طور باندې یو صحابي نه تپوس وکړو اتدري ما حق الله علی العباد وما حق العباد علی الله. دا الله حق په بندګانو څه دی؟ نو د بندګانو حق په الله باندې څه دی؟ هغه الله ورسول اعلم. الله رسول ته پته نو ما ته پته نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا الله حق په بندګانو دا دی ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. دا الله بندګي دي کوي او د الله سره څوک شریکي نه په هیڅ عمل کې، په هیڅ کار کې د الله سره شریک نه جوړي. زموږ کارونه څه دي؟ هغه خو دي د شرک نه ډک دي. ښه زموږ چې کله څه شي غم وشي که نه بیا خلک څه کوي؟ اولنی ماښام، دویم ماښام، دریم ماښام کوي که نه کوي که نه؟ بیا جمعه کوي، بیا ورپسې بله جمعه کوي، بله جمعه کوي، بیا ورپسې څلوېښتمه کوي، بیا چې د کال تیر شي نو کلیزه کوي کوي که نه؟ نو څه وایي؟ که اول ماښام، دویم ماښام، دریم ماښام مې ونه کړو، جمعه مې ونه کړه، دا خلک به څه وایي؟ چمګاون به څه وایي؟ دا څه شی دی؟ دې ته شرک وایي. کار چا دپاره کوي؟ کار کول دی د الله دپاره
او دې کوي د مخلوق د پاره دې ته شرک وایي. زما خو زنانه سوی زما خو به پوزه کټ شي وایي، زه به په معاشره کې سترګې څنګه غړوم، سر به څنګه چوتوم. خبره ورانه شي. کار کول پکارو د الله د پاره او دې کوي د مخلوق د پاره، د خلقو د پاره کوي، د معاشره د پاره کوي. خبره ورانه شو. د دې ته شرک وایي. نه شرک به بل څه شی به سلکې به چتا نه لکې نه هلته چا فتوا لګولو په سړي باندې وی پلان کې چې هندو شعر دی کوه به شوی دی خبره تکړه نه خلک واړه براتله خو هغه شانتي دی ها او هغه شانتي دی او دغه بګینه دی راغلی او هغه زور شه بیا لاړ مولوي صاحب ته خدای ته ودې شنه مې واړه لاس په دغه کې چتا په دې پورې طرف باندې پتی پور دی دغه طرفون ته هندوان پاتې کېدو خوازخیله کې هندوان دي دسه بل ځای کې مو چتا یو ځای به هغه هندو چتا دغه مولوي صاحب ته سودا راوړه سودا پیسې ته ډېرې جمع شوې مولوي صاحب سودا پیسې نه ورکولې وی پکې دسه مولیان پکې می مولا خو یا مولا خو یې دې چاله وسور کینا نو ځکه مې دا وی مولا چاله سور کوي نه وره او تاسو دې مولیانو په شان دي نشئ ها ٹھیک ده کنه مولا سین ته ورځېدل هغه په سین په مخ کړو خلکو ته په غاړه باندې وسره سړی زغاخ وی مولوي صاحب لاس راکا مولوي صاحب لاس راکا مولوي صاحب لاس نه ورکو ابل وته ویل ک لاس ورکو لاس راکا مو لاس واخلوا چې مولوي صاحب لاس واخله جو هغه سره حمله کړه حمله کې راشي ونیو نو تاسو چې د دې نشئ او مولیانو په شانتي نشئ کولی ښه نو خبره مې کوله سمې خبره مې څه کوله د زمونږ دا کارونه چې دي نو هغه هندو خبره مې کوله چې هغه هندو راغی مولوي صاحب ته ویل ما پیسې ډېرې جمع شوي دي ځان ما غریبواله دکان دی نو دکان بنديږي صادق کول غواړي مولوي صاحب ښه صحیح ده جمعه بل ورځ جمعه پر ورځ اعلان وکړو ویا لکه دا هندو چې دی که نه دی صابي شوی دی کوابي شوی دی او دی چېرته د چا پټي ته لاړ شي ښه که د چا پټي ته لاړ مخکې خو به دغه کورونو کې اشونه نه وو که نه خلک بس بهر ته تلو که د چا پټي ته لاړ نو پټی به وله ګنده کړی او د ده باندې سلام کول د ده دکان ته تلو د ده نه شیشې اخیستل دا ناروا دي چې مولوي صاحب تقریر کو خبره خلاصه شوه اوس سړی ناست دی دغه راغستی بچبړه کې راغستی ځان مچان شړي ناست دی هېڅوک نه راځي خواله چېرته یو تن نه تپوس کړی چې څه شی دی هغې مولوي صاحب تقریر کړلی که نه مولوي صاحب تقریر کړلی چې دا سړی دغه شی دی هغه بل ورځ دغه شو وی ښه هغه څه شیونه راغستي دي راوړلي ماښام کور ته راغلی دروازې ته راغلی مولوي صاحب راوتلی وی مولوي صاحب هغه کم څه چې پیسې تا ته پاتې وې هغه پیسې معاف او دا مې راوړلي دا هم هسې واخله او ما د دې وابیتوب نه مې وباسه ما هغه زوړ هندو کا ښه وابیتوب نه مې وباسه هغه مولوي صاحب بل جمعه باندې اعلان وکړو ویل که سړی توبه طایب شی دی اوس خیر دی که د چا پټي ته ځي او که څوک د سودا کوي او څوک څه کوي نو کوي دی خیر دی توبه یې ویستله نو دغسې خبره نو زمونږ مسلې ټولې دغسې دي کارونه چې مونږ کوو نو هغه د الله دپاره نشتي ښه هغه د نام و نمود دپاره دي هغه د شهرت دپاره دي هغه د مخلوق دپاره دي نو قیامت کې الله رب العزت به وای چا چې د چا دپاره کار کړی هغه نه دی غواړي ما سره نشته او په هغې کې د تبلیغیان بیانوي زه نشم ویلی هغه ووایم د تبلیغیان فضایل اعمال کې یو حدیث دی د قیامت په ورځ باندې 3 کسان به اول راوستی شي د ټولو نه اول شروع په هغې کوي ولې کار یې کړلی د خلکو دپاره یې کړلی الله دپاره نه دی کړی یو به په هغې کې سخي یو به پکې شهیدی او یو به پکې عالم او قاری او مولا وای پکې
دغه درې قسمه خلق دي، ښه خلق دي دنیا کې سره ته ګوري، ښه خلق دي لیکن کار یې کړلی د الله نه سوا د بل چا دپاره مخلوق دپاره کړلی. شهید ته به وایي، سخي ته به وایي، سخي ته تعالی مې مال در کړو، هغه وایي یا الله کونډې رنډې مې دې پرېښي، لار مې نه پرېښي، مدرسه مې نه دې پرېښي، جومات مې نه پرېښي، هر ځای کې چې کوم ځای کې مال ضرورت ورکړی مې دی دا مې ستا لپاره کړي. الله وایي دروغ وایي، ما لپاره دې نه دي کړي، نوم دپاره دې کړي وو، خلکو تا ته سخي ویلي، هغه شوي ده دنیا کې خبره خلاص شي، ده خبره برابر شوي ده، دروغ ویلي، ملائکه ته به غورځوي جهنم ته، پړ مخې به جهنم ته غورځولی شي، هغه بل به راوستی شي شهید. هغه ته به وایي ځواني مې در کړو څه چل دې کړو، وی الله ځواني را کړ وه ستا په لاره کې جنګېدلی ما تر دې پورې چې خپل ځان مې ټوکړې ټوکړې کړلی راغلی مو، وینه مې توی کړله، ساه مې پکې ورکړلی ستا دپاره. ای دروغ وایي، تا خو دې دپاره کړي چې ما ته خلک بهادر ووایي، تا ته بهادر دنیا کې ویلی شي دي، خلکو ته شجاعت والا بهادرۍ والا نر سړی دی، ته خلکو ویلي چې دا نر سړی دی، هغه تا ته ویلی شوي دي، تا دغې دپاره کو شوی دی، موږ سره څه نشته، حکم به وشي دی هم جهنم ته غورځوي، او جهنم ته غورځوي. بل عالم دی قاری دی، هغه ته وایي تعالی مې علم در کړی، قرآن مې در کړی، ای الله هر ځای کې مې بیان کړلی، ستا دین مې رسولی، قرآن مې ویلی، د ورځې مې ویلی، د شپې مې ویلی، ستا د رضا دپاره مې ویلی. هغه دروغ وایي، دې دپاره دی ویلی چې ما ته خلک علامه ووایي، ما ته خلک غټ څه نوم راله راکړي، غټ یو شیخ الحدیث دی او شیخ القرآن دی او پته نشي څه نومونه خلک وایي. یو ځای کې یو سړی لګیا اوس نومونه وی اخر کې زما نوم یې واغست، ما یې ښه ما یې دا که چاته بل چاته وی دا شونه خو ما کې نشته، ته چې کوم وایې دغه شیخ دغه خو زه نه یم، خلک لګیا وي څه شیزونه وایي اخر کې به پلانکې صاحب به راشي، هغه کې دا دومره القابات چې هغه که په خره باندې بار کې که نه خر به نشي وړی نر خر به نشي، هغه دومره غټ غټ القابات ورته وایي. نو هغه عالم او قاری هغه ته به هم وایي دروغ وایي، دا یې څه دپاره کړي، خلک ما ته علامه ووایي، خلک ما ته غټ غټ نومونه ووایي، شیخ المعقول صاحب دی او شیخ المنقول صاحب دی. نو شیخ المعقول ورته ووایي، مشروب ورته ووایي، نو ښه به دا خو شیخ المعقول والمشروب دی. نو هلته کې هغه شیخ المعقول والمنقول او دا پلانکې دی او ډینګی دی، دا شیخ القرآن دی او دا شیخ الحدیث دی او دا غټ علامه صاحب دی، فهامه صاحب دی، دا خطیب العصر دی، خطیب العصر به ورته وایي، یا بس خطیب الظهر به ورته وایي، څه شی به ورته وایي، لګیا وایي نومونه به وایي، تا دا هغه نومونه میلاو شوي دي، موږ سره یې څه نشته، جهنم ته وغورځوي. هغه مولا قاري عالم هغه به هم چې دغه کسب یې کړی دا هم جهنم ته وغورځوي، پړ مخې به وغورځولی شي. ولې؟ اخلاص نشته. اخلاص هغه د عمل هغه زیله ده، دغه شی پکې نه و، خبره خلاصه ده، خبره ورانه ده، د بل چا دپاره کړي، بل چا دپاره کړي، د هغه نه غواړه، ما سره نشته، الله به وایي ما سره نشته. الله دې زموږ اخلاص نصیب کړي په هر کار کې. موږ د تراویح وشوې دا خبره ختمومه، تاسو ستړي به یې که دا تراویح هم ډېرې اوږدې وي که څه که نه ښکلې وې، او دا خو اوس به تاسو وایئ که نه ختمې شوې، نه ختمې شوې ښه دي. بس الله رب العزت دې قبول کړي، الله رب العزت دې دا څومره میاشت چې تېره شوې ده دې کې دې چې څومره هغه فضایلو د رحمت وې، د مغفرت وې، دا لږې ورځې پاتې دي د اور نه د ازادۍ. الله رب العزت دې زمونږ اعلان په اسمانونو کې وکړي یا په لیسټونو کې دې الله رب العزت زمونږ نومونه د جنت والو په لیسټونو کې شامل کړي، او الله رب العزت د جهنم والو په لیسټ کې که زمونږ نوم یې الله دې وران کړي، الله دې ختم کړي د هغې نه. الله رب العزت دې زمونږ نومونه هغه په جنتیانو کې شمار کړي. الله رب العزت دې زموږ دا څومره ټوټه پوټه عبادت یو کړی، زموږ عبادت به څه عبادتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عبدناک حق عبادتک، یا الله ما ستا د بندګۍ حق نه دی ادا کړی. چې پیغمبر وایي څنګه لګیا دی چې کله میاشت شروع شو، رمضان میاشت شروع کیږي، نو ازواج مطهرات وایي چې ملا به کلکه وتړله، ښه صبر عبادت لا وس د عبادت میاشت ده، د عبادت ورځې دي، نو دې لپاره ملا کلکه وتړله، اوس به عبادت کو.
نورو کې چې کول هغه نور دي هغه کې خو به دي سکو تپوس عائشہ رضی الله تعالی عنها تپوس کو حتی تورمت قدماه چې په مبارک اوپر سے دے وې تمره ولي کې ته قاسم بخله شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ ایمان دی عقیده ده د ګناهونو نه پاک دی هغه بخله شوی دی او داغه په شان دي خو څوک شته نه دنیا کې چا ویلی وی بعد از خدا توی قصه مختصر د الله نو رستو درجه په مخلوق کې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ختمه نور به خبر نه کو سبب وایو څومره فضیلتونه او څومره دغه بیانو فضائل به بیانو او بس خبره د الله نه رستو په مخلوق کې د ټول نه اولنۍ غټه درجه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه لګیا دی ځان دومره ستړی کړل خپې مبارک یو پر سي دي ناسوي چې وته وې شو ولي کې وی افلا اكون عبدا شکورا ولې زه الله شکر گزار بنده بنه جوړېږم نو دغه سي کم چاته چې د جنت زیری ملاو شوی دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده عمر رضی الله تعالی عنہ ده عثمان رضی الله تعالی عنہ ده علی رضی الله تعالی عنہ ده سعد رضی الله تعالی عنہ ده او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ده دا لس عشره مبشره دي دي ته د جنت زیره په دنیا کې ورکړی شوی دی لیکن هغه بیا هم انا په خلاره کېنه الله ته باندې واړو کېنه خلاره کېنه خلاره نه کېني لګیا دی محنتونه کوي ریاضتونه کوي په کم ځای کې چې ضرورت ته هغه ځای ته ځان رسوي هغه کار کوي او داغي بسره داغي فضائل داغي هغه چې کم مناقب دي هغه سره بیانې سره ګوري اوري او ډېر زیات لیکي اوس نو دا میاش د عبادتونو میاشوا هغه تیریدون کې دا ختمیدون کې دا دلته کې لیکلي 25 نور پسې نو 26 27 28 29 او اخواته پته نه لګي چې 30 پکې راځي کنه راځي نو که 30 شي جو هم سیدا که 30 نشي جو دغه سوتو یو سورزي پاتې دي چې په دقه کې موږ د الله بندگی او د الله عبادت دي سيو کو چې په دې میاش کې کده سر نه شوي چې دا هغه وټ کټ پوره شي زموږ خو اولنۍ ورځ باندې د خیر سره سب هغه زی پوره د درې صفه وو او چې کله دوی مور شو جو هغه دین لګونه را دي خواشو او چې دغه شو جو خره دي خواشو دې ستر او رسیدو دیم سپتا خبر را ورسیدا نو دا میاش دا په کال کې یو میاش راځي کال کې یو پیر راځي او پته نه لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله پر رجب او په شعبان کې دا غینه مخ کې دعا به کوله یا الله زمنګ د پاره پر رجب او په شعبان کې برکت واچي او منګ بلغنا رمضان منګ رمضان ته ورسه د رمضان عبادت وکړو رمضان کې خدای سری بکی دا د نور ورځو په شانتي یو شان کې خبر بیا ورانه شو یو شانتي نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم عام ورځو کې اترکاته تهجد به کول نو دغه به په بوزه کې هم کول په روزه کې به هم کول په ټول کال کې به کول او په دې میاش کې په دې روزه کې دا دې وخت کې دا تراویح به کولې نو ول هر څه تاسو ورکوي هغه ته ضرورت نشتی کنو مته څوک ته موز وای کو څوک ته تراوی وای او کو څوک ته بل څه شی وای ارڅ شي وته وای او دغه موز دې دغه شل رکعات دي دا کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړلی او صحابو کړلی صحابو اجماع د پدې باندې عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې پدې باندې اجماع شوی دا نو د اجماع چې سره نه مني د اجماع خلاف کوي د صحابو د اجماع دا نه چې په دې زمانه کې خلکو اجماع کړل د دې زمانه د مولا هغه ماته وې هغه خمولیان چې دی هغه په کې چته چونکې به هغه په کې چته پیدا کیږي او هغه چې نو اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګریو الله رب العزت هغه چون کړیو اختارهم الله لصحبت نبیه ولاقامت دینه دا الله د دین لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا لپاره الله چون کړیو را وستلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله یختار لی صحابه زما لپاره الله دا صحابه منتخب کړل را وستلی دي زما مجلس لا نو کې یو سړی په صحابي باندې اعتراض کوي نو دې
الله باندې اعتراض کوي چې الله رب العزت چې دا پلان کې راوستلو نو دای خندي کړي دی خو د دې لایق نه و چې د پیغمبر مجلس لري راوستو نو د صحابیت قابل نه وي صحابي باندې تنقید کې خو مطلب بدل کوي کنه نو خبره مې دا کوله روزه او روزه کې دغه تراویح پکې وشوي الحمدلله او په دې کې په کال کې دغه یو میاشي چې په دې کې سړی د ځان ستړی نه کی نو بل کم وخت کې به سړی کوي ځان جبرئیل علیہ السلام خیره کړوي چې رمضان میاشت پر راغله د دومره عبادت پکې ونه کی چې د به جنتی شی وي تبادی شي پیغمبر ته خیره کوي جبرئیل علیہ السلام ته خیره کوي نو هغه کې وفات شي داغه په تباہی کې شک نشته بل خبره دا واړه په کې ډېر زیات ناشتي نو خپل وړو باندې فکر کول وړو باندې سړی فکر کوي نظر په ساتي بعضې واړه هغه وزي د دې خلکو سره ناسته پاسته کوي چې نن سبا خبره ټوله هغه د څه ده د نشو تماشو ده په دغې قصو پسې خلک ورپسې دي څوک معمولي نشه ده او غټه نشه ده هر څه چې دي د هغې نه ځان ساتل پکار دي تر اوسه زه خو دا وایم چې دا چې دی چې جایز شی دی خو دا دې حد ته رسول نه دی پکار چې نشه ترې جوړه شي زموږ مسله دغه ده چې سړی وایي تبلیغ کې به لاړ شي هلته کې بیا چې چای مې نه څښی زه خو د دې وخت چی عادت یم چی عادت یم نه د چی د وجې نه هغه هر څه به پرېږدي او په دغه باندې به ګرځي په هوټلو به ګرځي په کینټینونو باندې به ګرځي ولې سر باندې مې دړلی چای مې نه څښلی دلته کې زموږ خلک هم دغسې وایي چای مې نه څښلی چای نه څښلی په سر مې دړلی وایي نو چې کله په سر باندې دړ کېږي چی د وجې نه په سر دړ کېږي نو دا نشه ده دا نشه پرېښوده غواړي د دې نه علاوه بس اخوا ته چې کوم نشي دي هغې باندې په خپله تاسو پوه شوئ چې پرېښوده غواړي که نه غواړي نسوار دي سګرټ دي او اخوا ته ورپسې نو دا نور څیزونه دي هر څه چې دي آیس پکې اوس راوتي دي وایي نو دا څومره چې دي دا ټول ناروا څیزونه دي او دا نسوار او سګرټ دې ته هم څه وایي دې ته هم مکروه چا ویلي مکروه دي نو هغه څښا شی دی نو ځان ته ساتل پکار دي د دې نه قلارېدل پکار دي په دې میاشت کې سړی قلار شي نو ښه ده نو دا وروستو سړي ته لوګړې اسانه شي په دې کې سړی لوګړې تکلیف تیر کړي که نه دا کله چې یو سړی نشهیز دی هغه څه کوي هیروین دی یا بل چرس دی یا بل څه شی دی نو هغه دغه ته حواله کړي اسپتال ته پولیسو ته هغه ته حواله کړي پولیسو سره دغه سره اسپتال کې نو د باندې سخته ډېره سخته تکلیف یې پې د دې دا بدن ټول دغه کېږي ښه نو هغه دی وایي چې ما اوس دا شی میلاو شو چې بدن مې په آرام شي نو دا چې یو سړي یو دغه یو شی وله ورکړي یو سګرټ پې وڅکئ نو چې بیا بله دغه کېږي ورو نو خبره ورانېږي نو پکار دا ده چې نشه هر قسم چې ده ځان دې ساتل پکار دي او دا چې هم دې حد ته رسول نه دی پکار چې هغه د نشې حد ته ورسي زه دا سو دی اولنې چې مې دلته کې دی کوز پلو منځ پلو دی جومات کې څکلی اولنې چې دا روژه چې کله دغه شو که نه اولنې ختم دلته کې و نا ختم موږ لاړو نا چای را باندې وڅکو نو ما وی دا اولنې چای دی زما چې په روژه کې ما اولنې چای وڅکو ښه په بوزه کې خو څکمه دغه کې څه د سهار ټایم کې څکمه خو په روژه کې اولنې چای چې ماښام مانځه نه وروستو ماسخوتن په مطلب چې روژه ماتې نه وروستو دا ما وڅکو دا اولنې چای دی هېڅ چل نه کېږي چای دې پرېښو هېڅ چل نه کېږي ودې نسکو هېڅ چل نه کېږي خو څه ورځې به تکلیف تېرول غواړي چې څه ورځې دغه شو خبره به خلاصه شي نو الله رب العزت ته زموږ دا کشران واړه دا دې الله د دغې قصو نه وساتي لیکن نظر پې کول غواړي او دا ورپسې یو خبره بل را روانه بروز جمعې پر ورځ باندې مې هم ویلي څه دی ډزو مزو دا خبرې د دې نه ځان ساتل پکار دي اختر کې چې اختر اعلان وشي خلک ډزې کوي نو ځان دې ساتل پکار دي دا په اختر باندې دومره خوشحالي هم نه ده پکار چې سړی په هغې باندې خپل نقصان کوي نو دغه پیسې سړی راواخلي غریب له دې ورکړي دا جو دغه نه ډزو نه ښه ده دغې باندې زه خپله خبره ختموم دا کېدای شي خبره ما زیاتې وکړې او نو که زیاتې شوي نو او تاسو تنګ شوي نو معافي غواړم او واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین زه درود شریف ووایئ
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الله رب العزت زمونږ دا میاشت کې چې څومره عبادتونه شوي دي الله رب العزت په خپل در کې قبول کړي. الله رب العزت موږ له د نیکۍ توفیق راکړي. الله رب العزت زمونږ مشران دي که کشران دي که واړه دي که زنانه دي الله رب العزت دینداره کړي. څومره کسان چې مخکې وفات شوي دي الله رب العزت دغې الله په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي. څومره چې ژوندي دي الله رب العزت د قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق ورکړي. الله رب العزت زموږ په دې ملک باندې په دې علاقه باندې د امن صادر خور کړي. الله رب العزت زموږ د ملک حفاظت وکړي. الله رب العزت زموږ په دې ناستو خلکو کې د چا په زړه کې څه شرعي ضرورتونه حاجتونه الله رب العزت پوره کړي. الله رب العزت څومره قرضداري الله رب العزت د قرضونو تنظیم وکړي. الله دې قرضونو نه خلاص کړي. څومره زموږ په دې کې بیماران دي د خپلوان بیماری الله رب العزت صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. الله رب العزت زموږ حامی او ناصر شي. الله رب العزت څومره خدمتونه چې د دین کولای کېږي د دین په جامه کې کولای کېږي په هر ځای کې چې کولای کېږي په هر نهج چې کولای کېږي الله رب العزت قدم په قدم باندې د هغې نصرت وکړي. الله رب العزت د هغې کوششونه قبول کړي. الله رب العزت د هغې د کوششونه هغې عملونو نه خیر خور کړي. الله رب العزت زمونږ حامی او ناصر شي. الله رب العزت موږ ته اخلاص نصیب کړي. په هر عمل کې اخلاص هغه ډېر ضروري دی. الله رب العزت موږ ته اخلاص نصیب کړي. الله رب العزت د خلکو د ریا نه د سمعت نه د شهرت نه د دغې نه موږ وساتي. الله رب العزت زموږ حامی او ناصر شي. الله رب العزت زموږ نه راضي شي. الله رب العزت داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. الله رب العزت زموږ کله چې موږ ځان ته غواړي نو الله دې په داسې حال کې موږ وغواړي چې الله رب العزت زموږ نه راضي او زموږ په خولې باندې دا کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. آمین آمین.